د دې دومره ګناه دی، دومره ګناه لکه څوک خپلې مور سره 36 بار نه زیاته زنا وکړي. دومره سخته ګناه دی. آیا د ایمان مونږ کې میخونو سره ټکوالی دی چې بار کېږي به نه؟ ته څه کوې کوه، ته ایماندار یې، ایمان بار کېږي نه تا نه، هلته یې میخونه ټکوالي. ټول نه بدترین سود هغه د مسلمان بېزتي کول دي. او تاسو ته پته دی چې څوک د سود 1 روپۍ وخوري، یوه د دې دومره ګناه دی، دومره ګناه لکه څوک خپلې مور سره 36 بار نه زیاته زنا وکړي. دومره سخته ګناه دی. او بیا رسول الله فرمایي چې بدترین سود، دینه غټ سود چې څوک خپلې مور سره زنا وکړي، دینه غټه ګناه هغه دی چې څوک د مسلمان بېزتي وکړي، مسلمان زړه مات کړي، مسلمان وځوروي، مسلمان ذلیله کړي. دا بدترین سود دی. او نن سبا د مسلمان زړه دردول، مسلمان زړه ځورول، دا چاته ګناه هم نشي لیدلی، دې ته څوک ګناه هم نه وایي. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چا چې یو مسلمان ته تکلیف ورسولو، من آذى مسلما بغیر حق فکأنما هدم بیت الله، گویا کې دې داسې وکړو لکه دې بیت الله وران کو. دومره سخته ګناه دی. او څوک چې بیت الله وران کې هغه مسلمان پاتې کیدی شي، هغه ایمانداره کیدی شي. آیا د ایمان مونږ کې میخونو سره ټکوالی دی چې بار کېږي به نه؟ ته څه کوې کوه، ته ایماندار یې، ایمان بار کېږي نه تا نه، هلته یې میخونه ټکوالی دي. مسلمان بېزتي مه کوې، مسلمان دې ستا ورور دی، د هغې په غم باندې غمجن شه، د هغې په خوشحالي باندې خوشحال شه.